باندې دلته سهاره ورکړي ځان سره روانې کړي وو څه کومې څه وخت سم دې تېرېږي ډېره مهرباني تاسو چې نن میلاو شئ یو خو ډېره مدفل تاسو سره ملاقات کوم بل خپل ټیک خلکو نه زما ډېر کېږي خاص کر زموږ صافیان نه چې وایي دا درې مسلطون دی دا خو زه هم صافي یم اوس هم ذهن خو زما تېر شوی نه دی خو هغه صافت هغه شیدې چې دی هغه شی راځي په حالت باندې ودرېږو خو زه په دې حالت ته ورسېدم چا تپوس مانه نه تسلیم بھائی دا حالات څنګه شو د اخبار حالات زما جی اصل شوګر دی یو ښه ټیلر وي یو ښه صافین وي دا حالات ولې داسې شو تاسو حالات داسې ځکه شو چې زما شوګر علاج لپاره پیسې نه لري صافت کې ته خبرې خاله مې وایي چې انسان نشي ګټلی چې کمی ضمیر ژونده وي نو چا نه پیسې نشي اخیستی ګڼې داسې ډېر دي زه خلکو کې نه تاسو ښه مې پېژنئ نو غربت د لاسه دې حال ته ورسېدم چې ما علاج نشو کولی شوګر نن دی خپل زما کټ دی امني کول باندې بېکار دی ورورانې مخامخ ته موږ سره ورورانې څه خبرې کوي څومره مشکلات دي دا ورځې څنګه تېرېږي بس دا خو چې دی موږ په ننوخان کې اوسېدلو هغې نه پس بیا موږ ته دا مسله جوړه شو چې دی خوښ شوله بیا شوګر اوس هم د شوګر د لاسه دا خپه چې کومه غټه کټ ده نو دې موږ علاج نشو کولی دا کې زخمونه شته دوایانې ګرانې دي او بس غریبي ده غربت په دې حکومت کې ختمېږي نه موږ دا غواړو چې دا انصاف به کله راځي دا غریب ته به انصاف کله ملاویږي خلک مري لګیا ده علاج نشته دوایانې د سونې سره برابر دي غریب سړی دوایي نشي اخیسته د ځان علاج نشي کوله آیا دا وخت به کله راځي دا حکمرانان په اسلام آباد کې پراته دي د دې نوخر دا حالات کې چې سړکونه ټول مات دي هر څه ګډوډ دي د غریب لپاره څه نشته زه دا ویل غواړم زمونږ د پرویز خټک ته مې پرېږده چې دا کوم چې سرکاري بس دی دا د نوښار ته راشي چې د پېښور نه د دې چې کوم نوکران خلک دي نو هغه په بوله راله خو فټافټ دې نوښار ته د دې سټاپ جوړ شي کوم چې دا PTI د هغه بس دی دا دا د نوښار ته راشي ځکه چې داسې معذور انسان ما د پېښور نه په ډېر مشکل راوستو نو هغې کې به لږ په اسانۍ سره راځي زموږ زندګي ته دا اپیل دی چې آیا په دې نوښار کې به دا کارونه کله کېږي دا وخت به کله راځي او دا د دې خلکو نه خلک هېرېږي حقیقت خبره نشي کولی ځکه زموږ د پاکستان ترقي نشي کولی خوږې دا راته ووایه چې خپل کور کې اوسېږي دا آمدن څه دی زما خپل کور نشته زما نوکري نشته زه په ډرامو کې کار کوم آرټسټ یم چې کار وي خو وي چې نه وي نو نه وي زه په خپله حیاتاباد کې رېړه چلوم پای کې پاپړ د بسکټ دا خرڅوم خو چې کله راباندې د PDA ول راشي هغې ظلم زیاتې راسره کوي او دا نه ګوري چې دا ښځه ده په پاکستان کې ښځه داسې نشي کولی چې هغه رېړه وچلي هغې کې پاپړ خرڅ کړي غربت مې دی مجبور یم زوی مې نشته خاوند مې بیمار دی چا نه غواړم ته کومه ډرامو کې دا کار کړی زه اوس چې دی په خیبر کې راځم د جمعې په ورځ د 8 بجې ګاډو روم او پښتو ډېر زیات کړی موبایل کې کار کوم FM 9 زلمي روډ کې مې کار کړی یو کال خو کارونه نشته چېرته لاړ شو تاسو نامه چاله وجاړم CM سینپ آرټسټ چاله وجاړم زه چا نه غواړم چېرته لاړه شم نن پرویز خټک پسې راغلي نن عمر پسې راغلي در په در خاورې په سر ګرځم نن دا اختیارولي ته راغلي الله دې وکړي چې دا اختیارولي حقیقت کې ما د بابي وایي او زما دا کار وکړي زه وزیر اعظم سره ملاقات کول غواړم زه د یو درې ملي کور غواړم چې زه مړه شم زما دا لویانې به څه کوي زما دا لویانې به چېرته ځي دا به د چا کو بچي څو دي زما دوه لویانې زما الله سره دی زمونږ په دې ملک کې وزیران MLA MPA چاته کار نه کوي موږ پهله الله د الله نه پس زموږ دا مور پلار میلاو شوی سرولي ملاقات نو جی هغه بیمار دی کور ته دننه ورغلم هغه ما ته بابي وایي زه به تا ته کار عبدالحق میلاو شوی عبدالله ته مقال وکړو هغه وځو اختیارولي دی لاړه کور ته دننه میلاو شو تاسو سني سره تعلق هم دی که نه زمونږ یو پارټۍ سره تعلق دی که رښتیا تپوس کوي ځکه د ټولو لپاره بار کړی مې دی خو څوک کار نه کوي سیده خان دی خور دی خو غضب دا دی چې څومره نږدې خلک دي سیاسي خلک امیر وقاف سره ملاویږي سیاسي خلک چاته کار نه کوي خپل مال هغې ځای راکړی دی ځان سره اوسېږم خو خپل کور خپلې کوي خپل کور دی سیده خان هغه مور سره
نو بس تسلیم بھائی. ولی خان خو ډیره ده تسلیم بھائی کور کې څومره خرچه ده حکومتي ادارو ته څه پیغام ورکړي څه بچیان څه کوي تعلیم کوي څه کوي وړي د وسوم کې را او یو پښپغم کې د زړه د ریلوي کوارټر کې څنګه د لاس زما د جوړیاني د وکاله پرایویټ سکول کې سرکاري کې چې سرکاري پرایویټ کې روټي نه مو پرایویټ سکول کې بچا کنه دا غواړم چې زموږ د ملک نه ملک جوړ شي زموږ په دې ملک کې منګایي ختم شي زموږ ملک د توبې د سعودي نه کم نه دی افسوس داسې نه راشي چې د پاکستان نه پاکستان جوړ د غربت ختم کړي د هر بنده کار وکړي دا سرکاري ځمکې دي دا غریب عوام ته ورکړي د دې به بچو له چېرته روټۍ پیدا کړي دې به بچو له څه وکړي کار وکړي د خپل پاکستان د پاکستان جوړ کړي جوړ خو کېږي تا به اعتماد اویا کالو سیوا تېر شو ولس لپاره کار وکړي ولس دپاره کار وکړي ځان ته نه کوي ولس ته وکړي زما غوندې ولنټیر چې نن زه بېکاره ناست یم زما چې دا کرونا کې 1.5 لک روپۍ دي هغه خوړلي دي دا به څوک ماته ګران قدر کې موږ سره مغل دی دا خپل وخت ډېر ښه مزېدار زما هر څه زما ځان جوړوي ځان جوړوي غریب عوام ته وہی کس نے سفارش میں کس نے بھیجے میں نے کہا اللہ نے بھیجا ہے میرے پاس سفارش کرنے والا کوئی نہیں اللہ نے بھیجا ہے تو کام اس لیے میرا ہوتا نہیں کہ میں اللہ کے نام پر آتی اللہ کی سفارش میں آتی اس لیے میرے کوئی کام ہوتا نہیں میرے 40 سال ہو گئی ہر وزیر کے پاس گئی ہوں پاؤں پکڑ کے آئی ہوں لیکن کس نے مجھے ایک جھاڑو مارنے کی نوکری بھی نہیں دی کیا کروں ادھر جاؤ کس سے مانگوں راستے میں خیر مانگنے سے بھی میرا تو گزارا نہیں ہوتا نہ مجھے کوئی خیر دیتے کیونکہ میں جوان ہوں جوان کو کوئی خیر نہیں دیتا ہے تو اس طرح سے لوگوں کو بھی کوئی نہیں دیتا اگر یہ مزدور ہے نا تو اس کو بھی کوئی خیر نہیں دے گا تو یہ پیٹ جو ہے نا وہ تو مانگنے والا ہے روٹی نہ کھائے پانی نہ پیے تو انسان زندہ نہیں رہ سکتا میرا نام زینب زینب میں نے اردو میں بات اس لیے کی ہے شاید وزیر اعظم کوئی یہ آواز چاہے کوئی ایسا وزیر اعظم ہو یا کوئی بندہ ہو کہ میری آواز ان تک پہنچ جائے اور وہ لوگ بولے کہ ہاں ہم نے اپنی ذہن کو کھولنا ہے ہم پاکستان کی پاکستان بنانا ہے کچھ کرنا ہے جب کوئی وزیر اعظم آتے دوسرا آتے تو نقصان ہمیں ہوتا ہے مہنگائی ہوتا ہے ملک چلانے والا کوئی نہیں غریب خوار ہے تسلیم بھائی حکومت ته څه غوښتنه کوي فنلني یو خبره ده تاسو ښه خبرې چې ماسټر ډیفنس ته خپل بینه ورکړې ده یو اداره ده چې هغه مونږ په تورې ولنټیر آی کې تنخواګانې داسې نوینه تا خپل بینه ورکړي بالکل بینه ورکړه کرونا کې فرنٹ لائن کې څوک نوینه څه کې واپس اخلي بینه واپس نه بینه واپس اکلم خټک صاحب او کم از کم چې کم فنډونه یې